أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. سورة سبا 27 نمبر آیات. په دې 27 نمبر کې دغه د الله تعالی د وحدانیت اثبات په بل طریقه باندې الله تعالی وی ورته وایي چې ارونی الذین الحقتم به، وخایه ما ته هغه کسان چې تاسو په وس کړي دغه لره الحقتم تاسو په وس کړي به د الله تعالی سره په صفاتونو کې شرکا شریکان خپل کم شریکان د الله تعالی سره په صفاتونو کې په وس کړي د الله تعالی سره شراکت ور ثابت کړي دي هغه ما ته وخایه چې څه کارونه کړي دي څه صفاتونه لري. کله نو هیڅ کله داسې نه ده، یعنی دوی ثابتولې نشي. او کم کسان چې د دوی شریکان دي د الله تعالی سره په صفاتونو کې به وس کوي نو دغه د دوی دعوه ده ثابتولې نشي، حقیقت نه لري. کله هیڅ کله داسې نه ده. بل هو الله العزیز الحکیم، بلکې دغه الله دی چې غالب او حکمت والا دی. ټول کارونه او ټول صفاتونه خالص د الله تعالی دي چې غالب او حکمت والا دی. او دغه شریکان چې دوی ثابت جوړ کړي دي دغه شریکان د الله تعالی سره په صفاتونو کې پیوس نه دي، د الله تعالی سره په صفاتونو کې شریک نه دي. وما ارسلناک الا کافة للناس، نو دې ځکه نه اخوا د توحید مسله چونکې بیان شو، اوس د نبی علیہ السلام د رسالت مسله ذکر کیږي چې د نبی علیہ السلام پیغمبري د ثابت ده. الله تعالی وما ارسلناک موږ نه لېږلې ته پیغمبره الا کافة للناس، مگر ټول خلکو تم لېږلې. نو مدې ځکه چې د نبی علیہ السلام پیغمبري او د سره سره دا مسله چې نبی علیہ السلام د ټول انسانانو ټول خلکو لپاره پیغمبر دی. نو یو پیغمبري ثابت شو، بل د پیغمبري عموم ثابت شو. پیغمبري مخصوص نه ده، د خاصه علاقې لپاره قوم لپاره نه ده، د یوې خاص زمانې لپاره نه ده، بلکې ټول انسانانو لپاره قیامت پورې څومره انسانان دي دغه ټول لپاره د نبی علیہ السلام پیغمبري ثابت ده. دې ځکه کې للناس ذکر کړی دی، کافتن په معنا د ټول سره راځي، ټول انسانان، او للناس د پاره د خلکو. لیکن د احادیثو نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام د انسانانو سره د پیریانو هم پیغمبر دی او د قیامت پورې پیغمبر دی. په دې کې د بخاری او د مسلم شریف ډېر روایت هم شته چې هغه د مستری تایید کوي چې نبی علیہ السلام د ټول انسانانو لپاره پیغمبر دی، د قیامت پورې دی او د پیریانو سره هم پیغمبر دی. نو دغه نوروسه دغه مضمون نوروسه دا مسله ثابتې کړي دي ځکه چې کله نبی علیہ السلام د ټول انسانانو لپاره د قیامت پورې څومره انسانان دي او د حدیث مطابق د پیریانو سره هم قیامت پورې پیغمبر شو، نو بده مینس کې د بل پیغمبر راتک نشته دی ځکه چې پیغمبر هغه ټول لپاره خو نبی علیہ السلام کافي شو. اوس احکام منسوخ کېدل نشته دی او دغه شانه کې منحرف کېدل قرآن بدلیدل نشته چې خلک ګوتی وي بیا نوې کتاب بل شي، ځکه د قرآن د حفاظت ذمہواری خو الله تعالی په خپل باندې واخیستله، منسوخ کېدل ته ضرورت منسوخ کېدل پکې نشته دی. نو اخوا بل پیغمبر راتلو ته هم ضرورت نشته. دغه مسله به اشارتاً معلومه شو، خو دغه اشارتاً مسله په ډېرو احادیث سره بیا ثابته ده. النبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، زه اخرنی پیغمبر یم زمانه بعد بل پیغمبر ناراضي. ایو ځکه داسې وایي چې زما مثال د پیغمبرانو متعلق داسې دی لکه ټول آبادي جوړه شوې د یوې خښتې کمې پکې او بس هغه خښتې ځای ما ونیو بس کور مکمل شو. دغه شان دغه چې کله د پیغمبري سلسله دغه ځای ته راورسېده واقعه نبی علیہ السلام پوره کړو، بل پیغمبر راتلل د سره ممکن نشو. دغه د قرآن صراحت هم دی، دغه حدیث صراحت هم دی چې نبی علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر نه راځي. البته نبی علیہ السلام چې کوم پیشنګویانې کړي دي باغې کې دا مسله شته چې د نبی علیہ السلام نو وروسته به ډېر خلک د دروغو پیغمبري دعوې کوي. دغه دعوې د نبی علیہ السلام زمانه کې هم وشولې. مسیلمة الکذاب دعوه وکړله، اسود عنسی دعوه وکړه چې دغه زمانه کې صحابه کرامو دا وجري دي بیا، او د دې خلکو حکم هم دا دی چې بس وجنې به قتل علاج دی. او دغه شان د کې ځای په ځای باندې دغه فتنې وروسته هم ځای په ځای برسېره شوي دي. لیکن کومه زمانه کې چې دعوه کړې ده نو ډېر زر د فتنه الله د پکړله د مسلمانانو په لاس باندې. لیکن یو فتنه ډېره وغځېدله چې د مرزا غلام احمد قادیانی د پیغمبري دعوه تقریبا
یو پیړۍ پوره شو 100 کال خبر ورغوښتله او دا فتنه بیا هم برحال او زه به دا خلک شته دي غټ غټ حدود ځان رسي او غټ غټ طاقتون د ځان رسولي دي د دې خلکو مرکزی مشران چې کم دي په برتانیا او لندن کې اوسېږي هغه ځای نه دا سپورټ کیږي او دا خلک د اسلام د ختمولو د مسلمانانو د وجلو لپاره یو خطرناک فتنه ده د پاکستان د ازادۍ نه وروسته تقریبا 1000 نه بره کسان لولي علما رضی په لاسونو وجلې شوي دي داسې ویل کېږي چې د 10,000 پورې شهیدان پکې غونډ شوي دي د هغې نه بعد دا مسله به بیا اسمبلی پارلمنټ هاوس ته تللې ده هلته په دې باندې بحث شوی دی او دا خلک قانون کې لیکلی شوي دي د پاکستان په قانون کې د خلک کافران دي د اسلام نه بهر دي کافران دي او دا خلک ځان مسلمانان ثابتوي بیا دا خلک کله کله د لوی لوی طاقتونو سره اګریمنټ کیږي بیا په اقتدار کې راځي بیا طاقت حاصلوي بیا شاته کیږي خو مسلسل مهنت جاری دی د مرکزی سپورټینګ چې کم دی د یورپ طرفونو نه کیږي او دا فتنه لا شته دی خپل نشریات هم کوي خپل پیجونه هم چلوي او دغه شاندګي خپل مصنوعات هم لري دا خلک لیکن دا خلک کافران دي د دوی عقیدې والا خلک ټول کافران دي مسلمانان نه دي کم خلک چې نبی عليه السلام اخرانه پیغمبر نه تسلیمي کدا موږ سره هر څه مانی بیا هم کافر دي مسلمان نه دي زګه دا د قران او د حدیث قطعیات یقیني امور دي د دې انکار کول لا کفر دي باوجود د دې چې دغه کتابونو کم کفریات لیکلي خزان له کفریات دي لیکن تش دا خبره منل چې کې دې بل پیغمبر هم صحیح رات دي او کې دې شي کې دا کې دې شي ولا خبر دا کفر دي ته یقیني عقیده ساته چې د نبی عليه السلام نه بعد بر اس پیغمبر راتلی نشي چا چې داوا کوي د یقیني دروغ ویل او دا په باطل باندې دي دته ایمان ویل کېږي چې کله کې دې چې خبره واچي نو بیا ایمان سرخوري خرابېږي بشیرا ونذیرا تزیر ورکون کوي تابعداران ونذیرا او ير ورکون کوي مخالفین ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک پوېږي نه سخت بقدر باندې نه پوېږي نو ځکه تاسو ته نه منئ سو دي دغه ختم نبوت نه منئ سو دي احکام نه منئ د خلک پوېږي نه ويقولون دیوای متى هذا الوعد چې کله پیدا وعده د وعده نه مراد قیامت وعده مخکې تقریبا 26 نمبر آیت کې ذکر شو چې یجمع بیننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق الله به موږ را جمع کوي او زموږ منځ کې به عملی فیصله کوي قیامت نه مراد کافران را پاسې درو په قیامت باندې تراش شروع چې قیامت نشته او که راځي نو تاسو موږ تاریخ راوخایي چې کوم تاریخ باندې دی سورہ ته پاتې سو میاشتې سو کړو نور ته پاتې شو دی بار کې به داسې نازیبا ونه سوالات شروع کړه ناجایز ونته کی اصل کې تاسو د څه پکارو چې قیامت شته او کنه شته چې تیارې ورو سوال د څه پکارو ته دې خبر هیڅ ضرورت نه و چې په کم تاریخ باندې په کم ورځ باندې دې څه پیدا د عباس ته بوسونه دې لپاره کول د قیامت د خبره ورکش او د خلکو ذهنونو د قیامت د یره ختم شي چې په کوپر باندې زړه ورشي نو په دې ځکه کې ويقولون متى هذا الوعد کې اثبات د اخرت قیامت ثابت ولي او کوم خلک چې نه مني د هغه د لپاره سخت رټنی ذکر کیږي د 30 نمبر آیات پورې نو الله تعالی وی ويقولون دیوای متى هذا الوعد چې کله وي دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې نبی عليه السلام مسلمانان ته کې تاسو رښتونی یې نو وعده د قیامت دغه وعده پورې تاریخ راوخایي قول تورته وای ای پیغمبره لکم میعاد یوم استاسو د پارشته نیټه د یو ورځ دی تاسو یو نیټه مقرر د قیامت په کې راځي لا تستأخرون عنه ساعه ولا تستقدمون چې نه متاسو ورسته کېږي د هغې نه یو ساعت ان مت مخ کېږي په ورځ باندې به قیامت راځي مخ کېده ورسته کېده به کې نشته نو اصل کې د سوال د څه پکارو چې قیامت شته او جواب هم دغه شنو چې قیامت شته ورسته کېده مخ کېده به کې نشته دی پاتې شو عباس سوال چې کم تاریخ باندې دغه سوال پیدا نشته دی جواب هم د سره ذکر نشو جواب په ځای باندې پاتې شو ځکه چې کم سوال عباس د عباس سوالونو جوابونه د سره پکار نه دا صرف وخت ضایع کوي خلک په نور خبره کې مصرف کوي دې زمانه کې د عباس ډېر تاسو نه خلک کوي اگر مثال به تور مان ابراهيم عليه السلام واقع چې کله خلک واوري چې د قرباني وشوله اسماعیل السلام قرباني ته پیښ شو بیا ګډ حلال شو نو کوم خلک چې د عمل سره تعلق نه نو پالتو سوالات راپورته کوي خج ګډ حلال شو بیا چاو خوړو اړو کې کم ځکه ته وګرځیدلو سو کسانو خوړو کری کم ځکه پراته په دې طریقه باندې نو سپای دی رئیس سپای دی نشته بس سوالات یې وخت ضایع کول نو دې ځکه کې مقصودی سوال ذکر شو د مقصودی سوال د مقصودی مضمون جواب ذکر شو عباس سوال ذکر شو چې کله به د کلی خبره پکې ونه شو بس هغه راز الله ته معلوم دی چې کله راځي خو قیامت شته تیارې ولا پکار دی
وقال الذين اویل بهغه کسانو کفرو چې کافران دي لن نؤمن بهذا القرآن من اس غلا یقین نکو بدی قرآن باندې ولا بالذین بهغه کتابونو بین یدیه هجر دین مخکی دي مشرکان او کافرانو مدابیر کولې چې من قرآن هم نه منو مخکینی کتابونه یو هم نه منو دا دومره زړور دا غزګین نه و چې دوی قیامت نه مانو حساب کتاب نه نو خبر جنت او جهنم نه نو خبر داړش خیال دا وګ داسې غب شپ داسې هوایي خبرې دنیوي خبرې دي نو کله قرآن نه منو کله بل ټول نه منو کله سیویل کله بل سیویل نو د ذکر کې داغي احوال ذکر کیږي داغي تفصیلی جواب ذکر کیږي نو وقال الذين بالبحا كسانو كفروا كافران دي لن نؤمن بهذا القرآن من اسكل يقين نك بدي قرآن ولا بالذي بين يديه نبحا كتابون جدين مخكدي الغلاوي ولو تراك تبيني اذ الظالمون موقوفون عند ربهم اغا وقت دا ظالمان ولا يخبل ربط ودر ولا شوي يخبل ربط دا تخويف اخروی ذکر کی رزق خلقو د پاره سخت یاره ذکر کیږي د اخرت او د سره دا خبره ثابتېږي چې په دنیا کې تاسو ډېر ډاډه شوي او څه خبرې تاسو کوي چې قرآن نه منم آسماني کتاب نه منم دې حد ته رسېدلی خو یو ورځ را روان د هغې ته قیامت وي په هغې کې به ستاسو دا دومره بد اخلاقیان دومره زړورتیا دا به ختم شي ستاسو احوال به داسې چې تاسو به د الله تعالی مخې ته ودرولې شوي په خپله به نه ودرېږئ ودرولې شوي به یې نو الله تعالی وایي ولو تراک ته ویني اذ الظالمون په هغه وخت چې دا ظالمان چې د قیامت نه منکر دي د قرآن نه منکر دي د آسماني احکامو نه منکر دي موقوفون دوی ودرولې شوي عند ربي خپل رب يرجع بعضهم الى بعض القول واپس کوي یو بعض ردوینه بعض نور ته ویناګانی وینا واپس کوي یا ورغړځي بعض ردوینه په بعض نور باندې وینا لره یو په یو باندې وراړي بلې په بل باندې وراړي عام طور شکر یو کار روان شي ګڼ کسان به شریک خلک دسې کوي چې یو وستا غلطي او بل وستا غلطي نو دوی چې کله خپل جرم متثابت شي الله مخې ته ولاړي نو بعضی بعض نور باندې وینا ورچي یقول الذين استضعفوا وای به هغه کسان چې کم کمزوري خلک ما تحت خلک لاندې خلک متبعين تبع کیږي عوام خلک للذين استكبروا هغه کسان ته ځان لوی ګاڼو غټو خلکو ته وایي په دې کې چې کوم غټ غټ پیشوایان دي حکمرانان طاقتور طبقه دغه شان کې د کوپر او د ناجایز مسایلو مبلغین تبلیغات والا پیشوایان دغه ته وایي چې لولا انتم لكنا مؤمنین که تاسو نه وای نو به ایمان راوړی وي موږ تاسو دراسه خراب شو دغه خلک چې کم د غټو خلکو په مشورو باندې داغي په لالچونو په دوکو داغي په ناجایز نشریاتو باندې خطا شوی دوکه شوی نو دی به خپل غټو خلکو ته وایي ته چا دراسه چې خراب شوی دي چې که تاسو نه وای نو به ایمان نه راوړی تاسو دراسه من خراب شو تاسو مونږ د غرض لاري خو درې دي قال الذين استكبروا نبو هغه کسان چې ځان لوی ګاڼو یعنی غټ خلک شمارې د دنیا کې پیشوایانو حکمرانانو طاقتور طبقه به دي للذين استضعفوا هغه کسان چې کم کمزوري خلک ګڼل کېدل نحن صددناكم عن الهدى موږ تاسو بند کړی وای د سمې لارې نه دا زمونږ ویلو نو د پیشوایانو د غټو خلکو به دعوه دی چې ګورې موږ آیا موږ تاسو به زور منې کړی وای چې کفر وکړئ موږ تاسو ته کړه به زور په تاسو باندې کفر کړی دی نو دغه کافران به زور دعوی نه انکار وکړي چې موږ تاسو باندې زور نه دی کړی او چې تاسو بعد از وروسته د هغې نه جاءکم چې تاسو ته راغی دغه هدایت بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپله مجرمان وئ د دې کافرانو د دې غټو خلکو دعوه به دا وي د چا لاسه چې دا جرمونه او کفرونه خواره کېږي خواره شوي دي دی به وایي چې ګوره موږ تاسې په زور نه یې منې کړي چې په زور هم نه یې منې کړي تاسو آسماني هدایت راغی قرآن راغی قرآني تعلیمات راغلو هدایت راغلو نو موږ تاسو باندې زور نه وکړی چې کفر وکړي خو تشه وینا وکړو زموږ به هم نه اورېدی ته قرآن به هم اورېدلی وي د الله به هم اورېدلی وي زموږ هم سر اورېده نه به هم اورېدی نو په موږ باندې مه راړوئ موږ تاسو باندې زور نه دی کړی خپله خوښ هم کار کړی دی لهذا ښه مجرمان ښه لوی مجرمان یي وقال الذين استضعفوا او بو هغه کسان چې کمزوري ګڼل کېدل للذين استكبروا هغه کسان د ځان لوی ګاڼو بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیرونو د شپې او د ورځې موږ دوکه کړي یو تدبیرونو د شپې د ورځې موږ دې حد ته رارسولي یو چې د شپې د ورځې به تاسو کم ترغیبات موږ ته اورول د کفر د ناجایزو خبرو کم دلایل او فضایل به تاسو بیانول او د اسلام په مقابله کې چې کم دروغ به موږ ته ویلو دغه شان د کفر د نه منلو باره کې چې به کم تاسو موږ یارولو ترهیب هم کاو هغې خبرو موږ خطا کړو تاسو به داسې ویل چې اسلام که غالب شي
نو پسماندګي به راشي، خلک به ترقي نشي کولی. اسلام چې راشي موږ ته ټینګېدلی نه شو، او که اسلام راشي نو بیا به هېڅوک ژوندی پاتې نه شي. دا دروغ به موږ ته ویل، موږ هم یېرولو. او د کفر فایدې هم بیانولې چې کفر خو ښه شی دی، په هغه کې خو ازادي ده او داسې دي او هغسې دي. خلک به داسې ګرځي او داسې کارونه به کوي، د رانیولو څوک به یې نه وي، مزې به وي. د هغې باره کې به تاسو ترغیبات موږ ته راکولو. نو دغې ته مکر اللیل والنهار ویلی کېږي. مالک القرآن وایي چې د دې نه اشاره دې خبرې ته چې تاسو به ترغیبات او ترهیبات راکول. اسلام باره کې به موږ یېرولو چې دا ټیک نه دی. کفر باره کې به زموږ ترغیب را پیدا کوو، مینه را پیدا کوله چې کفر ښه شی دی. هغه شی موږ خطا کړو. اذ تأمروننا، په هغه وخت کې تاسو موږ ته حکم کوو ان نکفر بالله، چې موږ انکار وکړو د الله نه. الله نه انکار کول، الله نه منل، یا د الله د پیغمبر نه منل، یا د الله د نظام نه منل، یا د الله تعالی د صفتونو نه انکار، د الله نه انکار دی. ونجعل له اندادا، موږ وګرځو دی الله تعالی دپاره شریکان. نو دا به کشران ووایي چې بس زور خو رامانې نه راکړي، دا خبره هم ټیک ده، لیکن غلطې مشورې هم راکړي دي، غلط ترغیبات او ترهیبات هم راکړي دي، هغې موږ خراب کړي یو. واسر الندامه، او دی په پټه کې خپېمانتیا، اول سر کې به خپېمانتیا پټه کړي. په دې معنې به کشران هم پوهېږي چې موږ خراب شو، مشران هم پوهېږي چې موږ خراب شو، او سزاګانې به مخامخ دوی ویني، چې ویني نو هغې نه به د خپله پښېمانتیا به پټه کړي. دې دپاره به یې پټه کړي چې د خلک رامنې خوشحاله نه شي. چا چې خطا کړي وو دا رامنې خوشحاله نه شي. مشران به خپله پښېمانتیا دې دپاره پټوي چې د کشران نه منې خوشحاله نه شي، او کشران به دې دپاره پټوي چې د مشران نه منې خوشحاله نه شي. نو پښېمانتیا به پټه کړي. لما رأوا العذاب، هر کله چې دوی ویني عذاب، دا په اول سر کې به دې پټولو کوشش کوي، خو وروسته به نه پټېږي. الله تعالی وایي وجعلنا الاغلال، وګرځو طوقونه. طوق هغه شی ته ویلی کېږي چې په مرۍ کې اچي، بیړۍ هغه شی ته وایي چې په خپو کې اچولی کېږي، او دغه شان اتکړۍ هغه شی ته ویلی کېږي چې کم په لاسونو کې، د دې په مرو کې به طوقونه واچولی شي. نو وجعلنا الاغلال، وګرځو طوقونه فی اعناق الذین، بسټونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، دوی ته بدله نه ورکړل کېږي بغیر د هغې نه چې دوی په خپله باندې کړي دي، د خپلو عملونو بدله ورته ورکړل کېږي، زیاتې ورسره نه کېږي، ظلم نه.